الله الرحمن الرحیم مینوالو دا ټیم تاسو کته شئ چې دلته کې د چکیسر یو مصروف ترین چوک خدنګ اډه کوم چوک چې یادی کې پاکي کې زه موجود یم دلته کې د سحر دراسی د جمعیت علماء اسلام د تحصیلي چکیسر زیر اهتمام دلته کې د فلسطین هغه رونو سره هغه خویندو سره هغه بچو سره هغه میندو خویندو سره کوم ظلم سلسله چې روانې ده ګو کې د مسلمان زړه چې دی هغه ډیر زیات خوږ دی او ډیر زیات جذبات لري خو فلحال موږ وکتل چې د پاکستان په مختلفو حصو په شان دغه په چکیسر کې هم یو چنده مهم روان دی چې د فلسطینو بېکوره مسلمانانو مدد وکړی شي دغه یتیمانانو دغه کونډو کوم چې تیر د امریکای په آشیرباد د اسرائیل د زبردست ظلم ښکار دي روزانه پاغوی د ګلو بارودو باران کیږي پاغوی د میزایلو یو طوفان وریږي چې هغې سره هغه ویډیوګانې که تاسو په سوشل میډیا او دغه شین په ټي وي ګورئ نو هغه خو د سړي زړه ډېر زیات خفه کوي زه په دې سلسله کې موږ سره دلته کې د جمعیت علماء اسلام د ضلع یو ډېر اهم رکن دی مشر دی او سابقه امیدوار هم پاتې شوی تحصیلي چکیسر مولانا محمد طاهر صاحب هغه موجود دی. مولانا طاهر صاحب تاسو زما پوښتنه دا ده چې نن څومره د مسلمان دیني او دغه شیني د فرض جوړیږي قومي فرض جوړیږي چې د فلسطین دغه کونډې دغه ماشوم او دغه زخمي فلسطیني مرهم پټ شي. جزاکم الله ټولو نه اول خو زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو زموږ د کیمپ ته راغلی او چونکې موږ د یو مظلومیت په بنیاد او المسلم کجسد الواحد نبی علیه السلام حدیث د مشرق نه مغرب پورې مسلمان شمال نه جنوب پورې مسلمان دا څومره چې دي دا مسلمانان د یو بل رونه دي که زه نن د شمال په جنوب مسلمان باندې اونه دردېږم یا د مغرب په مسلمان باندې اونه دردېږم نو دا ما لپاره انتهایی د قابل افسوس خبره ده. نن عالم کفر یو شوی دی او امریکا کومه چې د پوره دنیا بدماشه ده هغو ځان له دلالان ساتلی دی د اسرائیلو په شکل کې او هغو که اسرائیل باندې حمله وشي نو هغو وایي دا دهشتګردي ده دا درندګي ده خو ورځ شپه د اسرائیلي بچیان مظلومان او زنانه او بچیان په هغو باندې حمله کېږي نو هغه وایي چې دا دهشتګرد دي. دا تفریق پوره دنیا کې هغو قایم کړی دی خو الحمدلله د پاکستان مظلوم مسلمانان د هغه خلکو سره ملګري دي که رسېدی ورته نشي خو الحمدلله مالی امداد او زه به ستاسو د معلوماتو لپاره ووایم الحمدلله صرف جمعیت علماء اسلام ضلعي قیادت پرون 28,86,000 روپۍ د خپل مرکزي قیادت ته رسولي دي دا د قوم تعاون دی په دې کې موږ د چکیسر خلک ډېر وروستو پاتې شوي یو. زما د دې ویډیو پیغام په ذریعه خپل د چکیسر ورونو ته دا اپیل دی چې داسې نه چې په دې خبرې کې موږ شاته پاتې شو او پکار دا ده چې موږ د هغه مظلوم مسلمانانو سره بهرپور تعاون وکړو. نن هغو بېکوره هم دي نن هغو ته د دوایانو هم ضرورت دی نن هغو ته د خیمو هم ضرورت دی او الحمدلله که خلک وایي چې دا به رسي که نه د حماس بانیان او دغه شانتې د فلسطین د مجاهدینو کمانډر خالد مشعل صاحب په خپله تاسو اورېدي یو هلتې نه براه راست زموږ په مشرانو په علماء دیوبند اعتماد کړی دی او الحمدلله هغو ویلي دي چې دا زموږ لپاره چې کومه منډې تړلې وهي موږ دوی نه مطمئن یو. نو قوم ته دا اپیل کوو چې هغو واورئ او د هغه نه وروستو تاسو اعتماد وکړئ انشاءالله العزیز ستاسو یوه پیسه به الله تبارک وتعالی هغه مجاهدینو ته هغه مظلوم مسلمانانو ته رسوي او الله تبارک وتعالی دې د هغو مدد وکړي او الله تعالی نن د بېسرو سامانۍ په عالم په دور کې چې هغو د عالم کفر سره ټکراو اخیستی دی د هغو د دغه شانتې مدد وکړي څنګه چې د بدر کې او په احد کې او په حنین کې د مسلمانانو مدد کړی او کېږي به انشاءالله. جزاکم الله الله دې تاسو خوشحاله. بحیثیت د تحصیل جنرال سیکرټري نصیر الدین تاسو ته مخاطب ما الحمدلله د ضلعي جماعت د طرف ته چې کوم په تحصیلي چکیسر باندې کومه چندې ښودی شوه د هغې چې کوم حکم تعمیل و چې تاسو یو امدادي کیمپ ولګوئ د فلسطین د مظلوم مسلمانانو دپاره او د هغوی مجاهدینو دپاره الحمدلله د هغه حکم تعمیل کرتے ہوئے موږ نن خپل کیمپ قایم کړی دی او مسلمانانو نه بھرپور اپیل کوو چې دوی کې موږ سره دوی بھرپور تعاون وکړي او انشاءالله ضلعې ته به موږ باري فنډ ورکوو کم چې صوبې په ضلع باندې ښودی دی. بالکل دا زموږ فرض جوړیږي دینی فرض جوړیږي او د لا اله الا الله او محمد رسول الله د امتي په حیثیت نن زموږ دا فرض دی دینی فرض دی چې موږ خپل د فلسطین دغه بېکسه ماشوم دغه کونډې دغه خور مور دغه مشر مدد وکړو او موږ نن KFC او دا د اسرائیل کوم دغه چې دي مصنوعات چې دي ته دې بایکاټ وکړو او خپل سل دغه 200 1500
زر روپۍ نن دې چندې مهم کټ طرف ورځو نو یقینا زموږ آخرت هم ښکلی دی او په دنیا کې به موږ ته سکون میلاویږي. اوس پر قربا گور خان شانګلا اور جواد علی زین تو ورکې اجازت د الله.